बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو رګو بای باندې قتلانه حمله شوې ده او هغه په نتیجه کې هغه مړ شوی ده. قتلانه حمله په چا کړې ده او دا قتلانه څوک دي او د کیس پس منظر څه دی باره کې بس ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم ملاوي شي. دوستانو رګو بای چې څلور کسان ایشتیو په موقع باندې هغه ختم شوی هغه پنده کې گرفتار شوی الته بیا کې پی کې پولیس ته حواله کړو. دوستانو دغه دماغونه لږ کمزوري سړیو دغه برداشت لږ کم دغه وی چې ما د هغه څلور چې دی ما پس مکه باندې ما باندې ظلم کولو ما ته یا ما اوله کنه زه به تاسو ولم هغه زونه وشتلم او ما هغه څلور وړه چې دی هغه و مې وشتل ورکه دوی خپل چې دی دوی کور ولا چې دی هغه ما سره روغ نه کوي نو زه به هغه هم ختم کوم. هغه د بیان کې دومره زیات زور او پاور چې هغه کور ولا دغه سره روغ او کړه دغه ته لګیدل چې ار یو چیز دا هغه او سیټ دی اوس ما تاسو کلاس نه چې اوس به بدمعشم. خو دوستانو تازه خبره مخه ته شوې ده چې دغه باندې قتلانه حمله شوې ده دغه په ګاډي باندې فایرینګ شوې ده او فایرینګ کول ولا نور څوک نه دي هغه چې کوم مقتولین دي هغه د فیملی نه دي هغه هم اوس د ټیم کې فرار دي هغه خپل بدل واخصلو. خو دوستانو سوشل میډیا باندې دا چیز ډیره تیزی سره خور شوې ده د واقعیت د طریقې باندې بیانېږي خو اصل کې د واقعیت دغه سینه ده دا بالکل دروغ دي هغه بالکل ټیک ده روغ جوړ ده هغه باندې چې قتلانه حمله نه وکړه هغه خپل ځای باندې خپل روزګار کې خپل کور خپل فیملی ته ټیم ورکړي هغه باندې قتلانه حمله نشي دا صرف یو فیک نیوز ده یو پبلسټی سټنټ ده د کې څه صداقت نشته. دوستانو بهشک هغه غلط کار کړی او موږ سره جرګه او مشرانو هغه جرګي او مشرانو باندې روغه وکړه بهشک دواړه پارټیانه چې وي هغه ټیم کې غوسه او تماچه دوی خپل کې صدا تعلق ده چې انسان کې تماچا هوا راولي او دغه کې هوا راوستي او هغه کې هوا راوستي بس دغه تماچا راوستل او راوي وښتل. دوستانو دا چې کوم خبر دی دا بالکل بے بنیاد دی کې هیڅ صداقت نشته. دوستانو امید لرم چې تاسو موږ ویډیو خوښ شوی. والسلام.